بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه وقار احمد سواتي. تاسو ګورئ چې دا وخت په مدین چیل کې په ټراوټ هجرانو کې موجود یم. دلته روان یو زمونږ د سوات منسټر صاحب چې دی محیب الله خان، هغه راسره هم دلته موجود دی. دوی چې دی دلته د ټراوټ هجرانو دپاره چې په خپل تیر شوي ګورنمنټ کې د 2013 نه والا د 2018 پورې هم یو ډېر اقدامات کړي وو، او اوس 2018 کې چې دوی بیا رالو نو بیا دوی لګیا دي د ټراوټ دپاره او د لوکل کمپاین چې دي د هغې لپاره یو ښه اقدامات کوي. نن دا وخت مونږ راغلي یو چې دلته دو د دې هجرانو چې دی نور ابتداګانې کوي. دا مونږ سره منسټر صاحب موجود دی. منسټر صاحب نه به تپوس کوو سر لاول درته دا وایم سره چې ستاسو اقدامات چې دي په هغې باندې مونږ تاسو ته مبارکباد درکوو، او بل دا دي چې تاسو په دې ټراوټ چیل کې موجود یې دلته، نو څه اقدامات نور کوئ جی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وقار خان تاسو ډېر زیات انتهایی مشکور یم. نن چونکې ډېر اهم ورځ ده چې د پاکستان کې بیا زموږ د کې پی کې د سوات په معاشي ریسورسز کې که زه ووایم چې ټراوټ ډېر یو اهم کردار دی او دا یو ډېر قیمتي مهی دی او دا د خوراک کې ډېر زیات د ټول نه ټیسټي دی او خوږ دی. نو تر اوسه پورې زه یم چې دې ته چا دومره توجه نه ورکړې کومه چې دې ته پکار وه. زموږ چې چونکې تیر ګورمنټ راغی نو زما خیال دی چې کله دا ډپارټمنټ ما ته حواله شو او د دې څومره فیګرز هم ما وکتل، نو په هغه ټایم کې د دې ټوټل زما خیال دی پرایویټ سایډ په دې کې تقریبا 14 زمیندار انوالو 17 پورې، او د دې پروډکشن ډېر کم و. بیا چې ما وکتل چې دا به څنګه د دې پروډکشن سیوا کول دي او څنګه دا په خلکو کې متعارف کول دي، نو د هغې دپاره یو سکیم ما راوړ چې هغې ته پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې د 50-50 د کول واټر فشریز یو پروګرام ما راوړ، او هغه پروګرام کې موږ شروع وکړه او په هغې کې موږ مختلف قسم ټریننګز او هغه پرمونه جوړول موږ شروع کړو. الله تعالی فضل وکړو په تیر ګورمنټ کې موږ 200 فشریز فارم چې کوم دی هغه په دې ویلي کې جوړ کړو، او هغه پروډکشن کوم چې مطلب د 100 میټریک ټن نه هم کم و، هغه تقریبا موږ 400 میټریک ټن ته ورساو، او ټوریزم هم په هغې باندې موږ ډېر زیات انتهایی د هغې سره ډیولپ شو. د دې سره سره چې زموږ نیو ګورمنټ کوم په مرکز کې راغی او د هغې کې زموږ کوم 2 صوبو کې، نو عمران خان صاحب د بعضو د هر ډپارټمنټ لپاره د یو 100 ډیز پلان وټاکو. 100 ډیز پلان مقصد دا و چې په دې کې د 5 ایئر د خپل ډپارټمنټ پلان جوړ شي چې موږ به روان کوم ځای کې موږ کمزوري یو، کوم ځای به موږ هغه ځای اوچتو، او څنګه به موږ د خپل ډپارټمنټ کوم چې مطلب دا ډیمیج دي دې ته به ترقي ورکوو. د هغه کې زموږ ډپارټمنټ چونکې اګریکلچر و، نو خان صاحب زه ډېر زیات انتهایی مشکور یم وزیر اعظم پاکستان چې هغه زموږ ډپارټمنټ کې نیشنل اګریکلچر ایمرجنسي مطلب ډیکلیئر کړه، او فشریز ډپارټمنټ چونکې زما د اګریکلچر سره لاین ډپارټمنټ دی، نو په دې باندې هم هلته کې یو ټاسک فورس په دې باندې جوړ شو، او هغې کې موږ مختلف قسم په 100 ډیز کې پلان ډسکس کول، او د خان صاحب د وزیر اعظم صاحب او د جهانگیر خان ترین صاحب دا کوشش و چې موږ هر سیکټر کې د اګریکلچر هر سیکټر چې د هغې سره چې څومره هم لینډ ډپارټمنټ دي چې هغه موږ راوچت کړو، او هغه د دې قوم او د ملک په آبادۍ کې موږ هغه خپله حصه واچوي. نو د هغې سره دې پروګرام ته وکتل، نو زه د هغوی ډېر زیات انتهایی مشکور یم چې هغوی دې له نور د پروډکشن دپاره یو پروجیکټ د فشریز هم واچو په پی ایس ډي پي کې پلس اے ډي پي، او د دې پروجیکټ نوم چې کوم دی هغه پروموشن اف ټراوټ فارمنګ ان ناردرن ایریا اف پاکستان، دا د پروجیکټ نوم دی چې نن موږ د هغې باقاعده ابتدا کوو. منسټر صاحب دا راته ووایه مقامي خلکو ته به د دې پروجیکټ نه څه فایده میلاویږي؟ زه روان یم لکه څنګه چې ما تاته ووایي چې موږ د دې پروډکشن چې کوم دی هغه د 100 نه 300 میټریک ټن ته ورساو. اوس چې موږ 400 نور جوړو نو د دې پروډکشن چې کوم دی هغه به موږ تقریبا 1300 میټریک ټن ته ورساو. د دې نه پیدا دا ده چې یو خو زه به تاته دا ووایم چې دا یو ډېر د کول واټر یا د چینې چې کوم یخې اوبه چې کم فیزیبلیټي کې د دې دپاره فیزیبلی،
او ټمپریچر هغه د ټراوټ فش یو خپل هغې دپاره یو ټمپریچر دی چې هغه هغې ته اویلیبل وي. نو زما خیال دی چې دا د سیند په غاړه یا د یو خړ په غاړه یا د یو چینې په غاړه هغه ځمکه بیکاره ځمکه وي، هغه یو بوټه پیدا کولی شي، نه هغه مطلب چې ستا په دغه کې څه روزګار راتلی شي. نو زما خیال دی چې ډېره بې قیمته ځمکه باندې د یو کنال فارم چې کوم دی هغه موږ پروپوز کوو، هغه موږ جوړو او د هغې پیدې زه تا ته دا ووایم چې که یو فارم موږ کم پروپوز کړو د دې دریا په غاړه، د یو خړ په غاړه، د یو چینې په غاړه باندې هغه موږ جوړو، نو د هغې پروډکشن دغه دا د ریشو دا ده چې هغه د 2500 kg نه والا 4000 kg پیدا کوي په یو کال کې د هغې پروډکشن دی. نو چې کله چې 2500 نه والا 4000 پورې پروډکشن وي او د هغې نن چې کوم مقام باندې زه ولاړ یم نو دلته کې نن د ټراوټ پر kg 2000 روپۍ قیمت دی. نو زما خیال دی که په دغې کې ضرب ولا ورکړي نو د دې نه 50 لاک 80 لاکه پورې تقریبا د دې پروډکشن جوړېږي. د 50 لاک نه والا 80 لاک یو کنال ځمکه کوي. نو زما خیال دی د دې نه پاکستان کې څومره هم قیمتي یو څیز کیدی شي هغه که اګریکلچر دی یا بل څه دي، نو زما خیال دی چې زه به دې ته د زمرودو د کان چې کوم قیمت دی او د هغوی کوم قیمت دی، زما خیال دی چې دا د هغې متبادل ټراوټ. منسټر صاحب زما اخرنی کوېسچن دا دی د سوات خلک چې دی هغه تاسو ته یو ډېر په امید سره ګوري، هغو ته خپل اخرنی څه پیغام ورکوئ، هغو ته څه ډاډګیرنه ورکوئ؟ د سوات خلکو زموږ سره انتهایي مینه ده، پاکستان تحریک انصاف سره مینه ده، د هغو خو ډېر زیات مشکور یم او بلکې زه به د سوات نه بلکې څومره چې زمونږ ټوټل د پاکستان څومره هم زمونږ خویندې دي وروڼه دي هغو ته به پیغام ورکوم. ملک زمونږ دی او موږ ته خپلو مشرانو پرېښودی دی او موږ به خپل کشرانو ته پرېږدو. نو زما به دا یو پیغام وي چې په کوم ملک کې د هغه ملک جوان ته روزګار نه میلاویږي، زما خیال دی د هغوی د حکمرانانو شمار ته په نااهله خلکو کې کولی شي. نو زما خیال دی چې 70 سال سفر موږ کړی دی او د پاکستان جوان نن هم بې روزګاره دی، نو زه به دا ووایم چې هغو خپل جوان ته د روزګار د مواقعو د جوړولو څه پروګرام نه دی جوړ کړی. زما خیال دی نااهله خلک په موږ باندې مسلط وو.